زه دا خبره نه خوښوم چې خلک به راله پیغور راکوي چې ابوالعاص د خپلې ښځې د وجې نه قام نسب هم پرېښودو د پلار نیکه دین هم پرېښودو او په خپل سخر باندې ایمان راوړو. زه دا نه خوښوم. او اگر چې ستا په پلار باندې زه شک نه لرم، اگر چې ستا په پلار باندې شک نه کوم چې هغه دروغ وایي، دې ته وایي د ښځې او د خاوند خبرې. ښه، دې ته وایي د ښځې او د خاوند خبرې. دا نه چې بدې ردې شروع کړې زه نه وم او تا په هغه باندې ایمان راوړی دی، زما نه دې تپوس نه دی کړی تا په هغه باندې ایمان راوړی دی. نه، صرف دومره خبره وه چې ما ته به دې لږ صبر کړی و او یقینا چې ستا پلار رښتینی دی، په هغه شک نه لرم. خو زه په ایمان نشم راوړی، زما دغه مجبوري ده چې خلک به راله پیغور راکړي، خلک به راله څه راکړي؟ پیغور راکړي. ګوره دې ته د ښځې او د خاوند ژوند وایي، څومره مینه د خپل منځ کې. 20 کاله زینب رضی الله تعالی عنها صبر وکړو. خاوند کافر دی، زینب رضی الله تعالی په خپل مسلمان ده او په دغه وخت کې د کافر او د مسلمان نکاح جایز و. ډیر مسلمانان داسې چې دغه په نکاح کې کافر ښځې وي او ډیر کفار داسې چې دغه په نکاح کې مسلمان ښځې وي. د مسلمان او د کافر نکاح په دغه وخت کې جایز و. 20 کاله زینب رضی الله تعالی عنها انتظار وکړ چې زما خاوند ابوالعاص په زما مرګتیا کې ایمان براوړي، خو ایمان یې رانه وړ. حتی تر دې پورې چې د هجرت وخت راغی، چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت نه زینب رضی الله تعالی خبر شوه نو لاړه پسې، ای بابا خو مکه پرېږدي، ته خو ځې مدینې ته، خو ما له اجازت راکړه چې زه د خپل خاوند ابوالعاص سره پاتې شم. څومره مینه یې ورسره وه. ما له دومره اجازه راکړه چې زه د خپل خاوند ابوالعاص سره پاتې شم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل او زینب ته د خپل خاوند ابوالعاص سره پاتې شه. الله. نبی علیه الصلاة والسلام هجرت وکړ، لاړ مدینې منورې ته. 2 کاله پس د غزوه بدر اسباب جوړ شو. 2 کاله پس غزوه بدر شروع شو. دلته کې کفار د ابو جهل په مرګتیا کې د مکې نه روان شو د نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو د وجنې دپاره، د مسلمانانو د ختمولو دپاره. نو چې کله ابو جهل ته کنه د ابوالعاص والسلام د کافرو د طرف نه روان شو، خو کافرو کنه دیم روان شو دی لاړو. زینب رضی الله تعالی به ټوله ورځ الله ته ژړل، الله یو طرف ته مې پلار دی، الله بل طرف ته مې خاوند دی، پلار او خاوند مې په مقابله کې دي. الله هغه ورځ چرې په ما مه راولي چې زما بچي یتیمانان شي. د هغې ورځ نه ډېر یېرېږم چې خاوند مې مړ شي، او الله د هغې ورځ نه هم ډېره یېرېږم